السلام علیکم، زه یم فاطمه خان او نن زمونږ موضوع دی د مومند ډسټرک حوالې سره. بیسیکلی زه خپله د مومند ډسټرک نه تعلق لرم، ځکه مایل چې نن به موږ یو څو خبرې د مومند ډسټرک د مسلو باره کې وکړو. که موږ د مومند ډسټرک د ایجوکیشن سیکټر طرف ته وګورو نو هغې کې چې کم دی مجموعي توګه باندې په پوره مومند ډسټرک کې د 1100 نه 1200 پورې اسکولونه موجود دي. که د دې معیار ته موږ وګورو نو د دې معیار په یو لحاظ سره هم د دې قابل نه دی چې هغه د پېښور د اسکولونو یا د نورو یونیورسټیز او د کالجز مقابله وکړي. دې کې د پرایمري اسکولونو چې کم مجموعي تعداد دی هغه د 900 نه دی، چې کم میډل دی نو هغه د 120 پورې دی، او چې کم هایر سیکنډري دی نو هغه د 80 نه 100 پورې تعداد لري. د مومند ډسټرک چې کومه آبادي ده هغه کم از کم 4.7 لاک ده، او د دې لپاره صرف 1100 نه 1200 پورې اسکولونه یو ډېر زیاتې دي. که موږ د دې نه علاوه هیلث سیکټر ته وګورو نو په هغې کې چې کوم دی د غلنۍ نه واخله د شبقدر پورې صرف یو ډي ایچ کیو هاسپټل دی. په دې کې ډېر چې کوم دی که نه هغه بیسک هیلث یونټس هم دي، ډسپنسرۍ هم دي. خو سوال دا پیدا کېږي چې آیا دا ډسپنسرۍ او دا چې کوم هیلث یونټس دي دا فعال دي او که نه؟ هلته ډاکټران نشته دی، هلته ادویات نشته دی، هلته د ایمرجنسي ټریټمنټس نشته دی. که د امبولانس سهولیات ته موږ وګورو نو هغه هم ناقص دی. د دې نه علاوه چې کوم د ډاکټر ویکنسیانې دي هلته هغه هم خالي دي. په دغه حساب ته چې کوم د ایجوکیشن سیکټر دی نو په هغې کې هم چې کوم ویکنسیانې دي هغه خالي دي، او زیاتره فیمیل ویکنسیانې خالي وي. که موږ د ویکنسیانو ته وګورو نو دلته چې کوم دی زیات ویکنسیانې خالي په دې هم وي چې د لرو علاقو نه چې کوم خلک دې ویکنسیانو ته اپلای کوي نو هغوی په دې هکله هم دلته نه راتلل غواړي چې دلته هغوی ته بیسک فیسیلیټیز نشته دي. که موږ د مومند ډسټرک د بجلۍ او د ګیس طرف ته وګورو نو چې موږ پیدا شوي یو دا د موږ نن لوی شو نو په مومند ډسټرک کې د بجلۍ او د ګیس درک نه لري. په مومند ډسټرک کې د 5 نه د 6 پورې ګریس سټیشنې موجود دي، هغې کې د 50 نه زیات فیډرز موجود دي، هغې نه باوجود دلته وولټیج لو وي. نو د ګیس حوالې سره که موږ خبره وکړو نو زیات خلک نن په دې دور کې هم LPG استعمالوي او د نغرو استعمال کوي، د اور استعمال کوي د پخلي دپاره. دلته چې کوم د صفا اوبو څښلو مسله ده هغه هم چې کوم دی د تاخیر شکار ده. په دې کې هم ډېرې منصوبې او ډېر سکیمونه شروع شوي وو، د 50 نه د 100 پورې سکیمونه شروع شوي وو، هغه هم اوسه پورې غیر فعال دي. نو ډېرې علاقو ته اوس هم د صفا اوبو فراهمي نشته دی. که موږ د خپل ډسټرک خبره وکړو یا زه د خپل ډسټرک خبره وکړم د خپل ایکسپیرینس حساب سره نو هلته د جینکو د تعلیم ډېر فقدان دی. د هغې مین وجه زموږ قبایلي روایات هم دي. څه ناڅه ځای کې موږ له هم چې کوم دی اوس خپل روایاتو کې لږ تبدیلي پکار ده چې موږ د خپل ذهن دا چینج کړو چې کم از کم د جینکو تعلیم نن دور کې ډېر انتهایی او لازمي دی. د هغې نه علاوه چې کوم اسکولونه دي هغوی سره د اوسه پورې د سفري سهولیات یعنې چې کوم ترانسپورټ سهولیات دي هغه نشته دی. ټیک ته د روایاتو په مطابق باندې ماشومانو ته د کور کارونه زده کول هم لازمي دي، دا یو ډېر ښه خبره ده. خو دې سره سره که دوی په تعلیم کې هم مخکې لاړ شي نو دا به ډېره ښه خبره وي. د هغې نه علاوه که موږ د مومند ډسټرک انفراسټرکچر وګورو نو د 1000 کیلومیټر نه زیات د دې روډونه مشتمل دي، خو د هغې چې کوم حالات دی هغه دومره خسته حال دی چې تاسو ته به ډېر کم ځینو کې یو روډ سلامت میلاو شي. د هاسپټلز چې کوم حالات دي هغه داسې دي چې هغه ټول ریفر ټو پېښور دي. سوال دا جوړیږي چې آیا تعلیم حصول صرف بلډینګ جوړول دي؟ آیا د صحت لپاره صرف بلډینګ ودرول دي؟ چې کله په 2018 کې دا مومند ډسټرک په فاټا کې ضم شو یعنی مرج شو نو د خلکو یو امید پیدا شو چې موږ خپل ځان له چې کوم عوامي نمایندې منتخب کړي دي هغوی به موږ له څه ناڅه کار وکړي او کم از کم موږ له به بنیادي ضروریات راکړي. خو افسوس خبره دا ده چې 2026 کې دا ممکنه نه شو. موږ د دې موجوده حکومت نه دا تمه او دا هیله اوس هم لرو چې هغوی به کم از کم د مومند ډسټرک خلکو ته که نور څه نه وي نو د هغوی بنیادي سهولیات او حقوق په فراهم کړي. مننه.